لصدفار ليكون للعالمين نذيرا ليكون دا غرض دا لانزالنا یعنی غرض د انزال باندې دا قران کریم ولې نازل شوی غرض پکې چې شي دا قران یا دا عابد دواړو ته زمين راځي کېدل شي دا عابد یا دا قرآن للعالمین لپاره عالمین نذیرا منذر وګرځي ويرون کې وګرځي نو قران کریم الله دې هم دې لپاره نازل کړی چې کافران وډار شي او آخرت نه د عذاب نه وډار شي او ګناګارانو ته چې دوی نور ګناه کړی دي الله ته مخلصین او تائبین وګرځي ليكون للعالمین کدا ليكون کې ضمیر راځي سي عابد نو دې کې اشاره ده د ختم نبوت مسئله ته چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا آخري پیغمبر او دا قران کریم آخري کتاب ده نه پس بل کتاب نه او د نبی علیہ السلام نبوت عام د ټول خلق لپاره د نفس بل نبی نه راځي نو څوک چې دعوه کوي چې نبی نو دا باطل وي او ولدین خارج دا او کافر دا په اسلامي شریعت کې د قتل جایز ده او قتل کیږي ځکه حدیث شریف کې راځي من بدل دینه فقتل چا چې خپل دین بدل کا قتل کوي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کې ډیرو دعوت نبوت وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اعلان وکړ ابو بکر صدیق سے ورسره jihad کړی نو اوس هم څوک هم سي دي پیغمبري دعوت کوي دغه قتل جایز للعالمین نذیرا لپاره د ټول مخلوقات نذیرا ویرون کړه نو دا یوازې کافرانو لپاره نه ګناهګارانو لپاره الذي له ملك السماوات والارض دا دویم دلیل عقلی ده چې باندې پنافع برکت عن الغیر باندې دویم دلیل عقلی ولی الله جل جلاله برکت والا ده ولی بوتان ندی الذي ذکر غزات له ملک السماوات چې دلرا اسماء ملک دی بادشاہی دی اسمانو او د ځمکې ده اوس دې کې الله جل جلاله ولم يتخذ ولدا دا دریم دلیل ده دا دریم دلیل ده په نفع برکت عن الغیر باندې ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك مدد ترد راوي په څلور ډلو باندې په يهودو باندې په نصاراو باندې عیسایان چې ورته وایي او په مشرکانو باندې ولم يكن له شريك في الملك د ترد راوي په مجوس باندې يهودو بویلي چې عزير عليه السلام د الله زوی د وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عيسى ابن الله عيسى عليه السلام دی الله او ملائک کفار بچوي ملائک بنات الله دا دي دوران دی الله جل جلاله الله پاک هغه پر خپل موضوعاتو کې جواب موقعدا څنګه تاسو دوران نه خوښوي والله ته دوران خوښوي عجیب خبرې کوي تاسو او مجوسانو دا اور عبادت دیکاو دا بل الله جل جلاله سره شریک کړه ولم ویدام یو زور اور شید خلق سوځي کړه ولم یکن له شریک فی الملک نو دا په دای باندې راځي نو خلاصه دا ده چې شریکونه درې قسم دي یو شریک اعلی ده یو شریک ادنا ده یو شریک مساوی ده په دې آیات کې الله جل جلاله درې وړه نفي الله هغه ذات له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ادنا شریک نه ادنا شریک الله زوی ته ضرورت نه لري زوی ته هغه سړی ضرورت لري چې هغه احتیاج لري او شتا کومک کوونکی ته جماعت سره یا د ماده جیدات مالک مسبا دا زوی یا ما سره په سخت کې پکاري الله چې ته ضرورت نه ولم يكن له شريك في الملك دا نفي شریکی مساوی ده نفي شریکی مساوی معنا چې الله سره مساوی څوک نسته په بچای کې دا سي غني او مستغني ذات ده
نو باید مونږ تاسو لاندغه غنی او مستغنی نه ځان سوال وکړو بل چاره ونه ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء لیکن نفي الشريك اعلانا چې الله جل جلاله اعلی شریک من لري صفه د باندې برس فقدره تقديرا پس الله جل جلاله فقدره برابر کړی دی الله جل جلاله تقديرا فانداز سره هر شی د هر شی اندازه الله چاته مال لږ ورکړي چاته ډېر ورکړي چاته صحت ورکړي چاته بیماری ورکړي چاته اولاد ورکړي چاته نه ورکړي څوک الله ړوند پیدا کړی چا څوک شل پیدا کړی دې ټول اندازه الله جل جلاله کړی الله دې هغه په حکمت کوي موږ نه کوي واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا او شکایات او اعتراضنا شکایات دي جن اول شکوا ورته او زجر دا کافرانو لپاره پدې کې زجر اول ورته دي کافرانو نیولې د الله سره غیر من دون غیر د الله سره الہاتن خدایان لپاره برکت ولې د بوتانو عبادت کوي ځکه دا به موږ لپاره وسیله وګرځي د چې لپاره عذاب نه الله نه خلاص واتخذوا من دونه آلهة ولد كافران غير الله نام آلهة خدایان لپاره برکت لا يخلقون شيئا لا يخلقون چې نشي پیدا کولای شيئا دا سي ضعیف دي چې یو شی نشي پیدا کولای دی عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنہ د اسلام په واقعې کې راځي چې هغه اسلام ولې قبول نو دی هغه ځمن یا زوی مسلمانو هغه باندې یو بوتي پیدا کړو سهار به چې کله ته د خپل ډیوټي یا وظیفې ته یا کار ته نو دې باندې به اعلی قسمه خوشبوئی ولګو ډېر زیات احترام هغه ته بیا سجده وکړو ټیپ بس بیا لاړ نو دغه زوی څه چلو کو دا بوت به راواخست نالۍ کې به ګورو بیا به چې کله راغی بیا به ډېر په غوسه خبر به چې چا کړی او دې تم سوچ نه کو چې دغه شی ز عبادت کوم د خپل ځان له ګندګۍ نه نشي ساتل بل ورځ سپی پکا پورې تړل نو درې پیری چې دا چل ور سره وکړه اخري سوچ وکړه چې دا څنګه دی خدای ز سجده ورته کوم بیا دې دومره نشي کولای چې ځان له چی نه خلاص ویلې بشک چې دا پناه حق دی او موږ هم پناه حق یو او دا دین دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حق به ایمان بیا ډېر عجیب ایمان او په وړس کا باندې الله تعالی شهادت ور او ډېر زمانو کې ونکو چې تمزه jihad ته نه دی وته اخر الله تعالی شهادت نو لا يخلقون شيئا داسې بوتان دي چې هیڅ شی نشي پیدا کولای شي ان کې تنوین لپاره تحقیر ده شی حقیر نشي پیدا کولای وړکه شی څه ورته چې هغه سور میګر چې په ځکه باندې ګرځي زرا غوند کی هغه پیدائش نشي کولای دی بوټي پیدائش نشي کولای او حال دا وهم یخلقون زکه چې نشي پیدا کوي دی په خپل مخلوق دی پیدا شوی دی ولا یملکون لانفسهم او ندی مالکان لانفسهم لباد خپل نفس ضررا برک دی ضرر دفع دی ضرر نشي کولای ولا نفعا او ندی فائدې ولا يملكون موتا او نه مالکان دي دوی د مرګ چې وسړی فصل مرګ راځوندېږي ولا حیاتا او نه د ژوند چې څوک مړ کی ولا حیاتا نه د ژوند ولا نشورا او نه پس بعد مرګ فصل ژوند فصل مرګ نه دا نشي کولای نو خلاصه دا چې برکت والا هغه ذات دا چې هغه کې د اشپک صفات او په دې بوتانو کې د اشپک صفات اول صفات دا ده چې خلقت وکولای شي او بوتان چې شي نشي پیدا کولای دویم صفات ولا یملکون لانفسهم ضرا دا دویم صفات ده چې zarar مالکان ندي
او دریم صفت د نفع مالکان ندي څلورم صفت مالکان د مرګ ندي پنځم صفت مالکان د ژوند ندي او شپږم صفت باس بعد الموت هم نشي کولای نو څو چا کې چې د شپږ صفات وي هغه قابل د عبادت ته هغه قابل د برکت ته چا کې چې د شپږ صفات نه او معلومه خبره چې صفات دا په چا کې دي الله کې دي نو موږ تاسو به یوازې ته مال چانه کوله الله نه کوله مخلوق نه کوي وقال الذين كفروا ان هذا الا افك دی آیات کې دا اول اعتراض دا د مشرکینو په رسالت باندې په حق رسول الله صلی الله علیه وسلم کې واعانه عليه قوم اخرون دا دویم اعتراض او وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا دا دریم اعتراض د کافرانو پر رسالت بارگاہ رسالت باندې قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض جواب نجوی لپاره نو حاصل د اعتراض اول دا چې کافرانو په ویلي مشرکانو په ویلي چې دا نبی دا ځان ته برکت والا وایي چې دی وایي دا دعوه لري چې نبی علی السلام وایي چې الله برکت والا نو دا دعوه د دروغ ان هذا الا افك دا غټ دروغ دي چې لزانه تړي نه بوتانم برکت والا دي دا ولې اعتراض دویم اعتراض ځکه نه منو بد د خبره وعانه عليه قوم اخرون د سره پدې دا کتاب چې دی د الله کتاب دی الله کتاب چیرته د سره خدای يهود نسوارا ملګری سوي او د تفخانی کیسه کې او د شپه ورځ کز د کی به مونتوي دا اعتراض بدوي کو یا لدی قوم اخرون زاد المسیر لکی چې درې کسانو درې غلامانو یو عطاسو چې دا غلام دی خویته او بل یسار چې دا غلام دی عامر ابن حضرمی دا لوی کافر دی غلام او بل جبر چې دا غلام دی عامر دی درې واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بناسته پاسته کوله نو دوی څه ویلي چې دا خدا درې غلامان دی ترازی څه قصې میشي ورته زده کی او د شپه ورځ د تکراری لکه سړی خالي چې تکرار کوي گردان کوي او بیا مونږ ته وایي چې په ما باندې دا وحی نازل شو دا وحی نازل شو دا اعتراض کافرانو الله جواب ورکړي انزله الذي يعلم السر في السماوات دا اعتراض چې ګوره دا د الله جل جلاله کتاب ده او هغه ذات نازل کړی چې هغه سر فی السماوات رازونه د اسمانونو او د زمکو باندې خبر ذات ده او دا مغفرت کوونکی او رحیم ذات ده وقال الذين ويعكسان كفروا چې کافران شوي ان هذا الا افك نذا قران او یا نذا رسول الا افك مگر دروغندا یا دا قران دروغا افتراه دا لزانه جوړ کړي وعانه قوم کړي عليه پدې باندې قوم اخرون نور قوم بل قوم یعنی بل چا ور سره دوی کومک کوي او دوی هغه خبرې نه فقد جاءوا ظلما وزورا دا قام تفریعیه ده مخکې دوه شی ذکر یو خو دوی چې دا دروغ دي الله تعالی تفریع وکړه په غیبن جاءوا ظلما دا خبره څو کول نبی علی السلام ته صدا دروغ د دالې لوی ظلم دومره دا خبره کړي وعانه علی قوم اخرون دا وزورا په غیبان تفریدا ضرور دا اعلان ته کیږي یعنی دا هم عام هغه کې لکه شهادت زور دا په دروغ باندې راځي شاه چې دا خبره کړي چې نبی علی السلام سره کوم کړي دا لوی دروغ دی الله او رسول او د قرآن دروغ نه ده بلکې دوی ظلم کړی چې دا خبره کړي لحق دي تیرې کړی او بل دروغ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال الذين كفروا ان هذا نذا قران لا يفعل ان دروغ دي افترا ولزان جوړ کړي وعانه او کوم کړي په قرآن کې د سلام علیه په قرآن باندې قوم اخر
فقد جاءوا فتاكثر دوی راتل کړي دا دغه لپاره جواب هم دا تفریم ده ظلمن په ظلم سره او زورا او قدرو سره وقالوا او دی وای اساطیر الاولین دا دریم اعتراض شو اساطیر الاولین دا خو خانه قصیدی او چانه ذکری دا درې کسان د تډیر زیو راځي او هغه نه ذکری اساطیر الاولین دا خانه قصیدی اکتتبها دا لزان لیکلی دا په معنا استکتبها شپور ځان دی کې لګیا دا او د دې مونږ د بوتانو غیبتونه کې مونږ باندې دا لزان درود کړي اعوذ بالله قل ورته دا جواب دا لزان نه د جوړ شوی قران او نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لزان هغه کوي دا قران بلکې دا الله جل جلاله نازل کړي انزله نازل کړي الذي انزله نازل کړي دا قران الذي اغذات يعلم السر چې هغه پويږي په غیب باندې یا پرازونو باندې چې سماوات والارض اسمانو او پمزه کې ليعتقدوا ويعلموا بما فيه فيغفر لهم ويرحمهم چې دوی عقیده وکړي په دې باندې یا الله مغفرت وکړي توبه وواسي انه كان غفورا رحيما بیشک الله مغفرت کوونکی او رحیم ذات دا دوی لپاره یو چانس ورکړي چې اوس هم درته چانس ته خیر دا اعتراضونه موکل په رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس هم توبه وباسي الله وایي قبلهم خو کزل قدنم سو او مرګ ته نږدې سولې بیا دا توبې نه قبلېږي بیا به لکه فرعون داسې خبرې کوي آمنا برب موسی و هارون کله چې فرعون غر کېدو ته نږدې سو وای زه ایمان راوړم پر رب د موسی او د هارون علیهم السلام باندې نو دا بیا نه قبلېږي اوس د توبې جید د دنیا کې همدغه چې عام خلک مونږ تاسو نه ګناهونه سوي نو مونږ تاسو باید د دنیا کې توبه وباسو دې ته به نه ګورو چې کوم مریض سو بیا هغې نه پس به نفلونه کوو توبې وباسو صدقې به کوو تلاوت به کوو دا بیا نه قبلېږي چې کله غرغر ته دا سا ورسېږي بیا نه قبلېږي وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دا څلورم اعتراض دا پر رسول الله صلی الله علیه وسلم لولا انذر الیه ملک فیکون معه نذیرا دا پنځم اعتراض او یلقى الیه کنز دا شپږم اعتراض دا په نبی اسلام او تكون له جنة يأكل منها دا هم اعتراض دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا زجر دا حاصل دی دغه اعتراضونه اول اعتراض دا چې مونږه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی نه نیو او نه چې د اول لري چې دا برکت الله رشي تور کوي دا هم په شان چې سړی دا خوراک کوي چې مونږ په سان باندې په بازارو کې ګرځي نو دې د سړی خبره مانه نبی خو هغه چې خوراک نه کوي نبی هغه چې په بازار کې نه ګرځي نو دا ردم سو په خلکو باندې کله کله چې مولا څوک په بازار کې وي دا مولا صحیح مولا نه د مولوی د بغل صدر په بازار کې ګرځي او چا سره بیکار ورته بدل یا دا مولا په پلاني ځای کې فورا سړی باندې آباد ګمان نه کوي او یا دا چې رسول باندې اعتراض کول چې خوراک کوي دا خو تاسو له مشاهدین انکار کوي تاسو مخکینی رسول چې په ابراهیم علی السلام ډیر فخر کوي مکی مشرکان تعالی او چې دا د مونږ پیغمبر دا د مونږ افلار دا پیغمبري منی رسالت منی نو تاسو هغه خوراک نه کوو هغه په بازارو کې نه ګرځېدل هغه کاروبار نه کوو هر څه نو لہذا دا اعتراض تاسو دی فائدې پنځم اعتراض دا کوو چې دا که پیغمبر وای نو د سره به ملک راغلی وای ملک چې هغه تصدیق کړي چې دا نبی ومنه کې نه مني بیا به تاسو هلاکیږي نو دینم دوی نه خبر ک ملک پیغمبر سره ګرځېدل او چې تا نه منل خو فورا نشړق درنه جګو منی کې نه منی بس درای وست دا خو دې الله یو رحم یعنی الله جل جلاله
نبی علیہ السلام حفاظت کې ساتل او کې کفار وختي ختم کړو دا د پیغمبري کار بدنو تمام کړو دا د الله ساتنه ورسره نو الله جل جلاله دې دوی هغه اعتراضونه را نقل کړي موږ په پیغمبر باندې اعتراض کول چې خوراکي یا په بازارونو کې ګرځي دا خو په خانه پیغمبرانو کول هغه منه یو دان عجیب خبره نو څوک چې یو حق نه مني یو چا سره عناد وي دغه سم خبره باندې دوی اعتراض سم کار وکړي دی نه مړکاره تلاوت هم کې چا سره کې دا ریا کوي نو ته دې غل زړه څه خبره دا ریا کوي دا مونږ کې دا ریا کوي نو دا اعتراضونه همدارنګه چې څوک په علماء باندې اعتراض کوي دا وارثان دي انبیاء چې خوراک کوي او دا چکا کوي په بازارو کې ګرځي دی هم داسې کسب دا اولاد دا بچي دي نو که کسب یې کومولا و اعتراض په وکړو دلته خدا سے یو رواج ده که مولا یو کاروبار شروع کړو نو بیا به اعتراض کوي چې دا دغه سره بیا په خیر علم نه کې منظم کې نو دا کاروباري مولا کاروباري مولا دا خو ته ورته وګوره که عمل کاروبار کې خراب پوښه چې کاروبار او که په سنت طریقه باندې کار کوو نو دا یو عبادت ده ضرور خو نه چې مار مولا دې بیا ناست درس دې کوي ضرور خو کله سړی کاروبار کې د مجبوریت لوځي نه وځي نو الله جل جلاله هغه اعتراضونه ذکر کوي وقالوا وما لهذا الرسول سدید رسول لرا یاکل الطعام سخری خوراک کوي ويمشي ويذ في الاسواق بازارونو کې بیع ونګرځي لولا انزل الیه ملک پنځم اعتراض ولن نازل ولی بدل الیه دت ملک ملائکه ملک فیکون چسی معه صلی الله نذیر میرون کې یا معین کومکون کی بشهادت بشهادته علی رسالته نو فیکون معه نذیرا رستو دغه جواب راځي او یلقا الیه کنز داش پغم اعتراض دا پیغمبر مونږ نه دا په خپل ځان ته مسکین دی وی ډوړی پسې سبا ورځ مزدوری کې نبی اسلام په خپل وی چې مونږ مزدوری کولم یو قرات به راکو په مزدوری کې لکه څلورانه چې ورته وندو بس ما مزدوری کوله غړي به مې سره وای نو دا ویل کدا هو یو خپل ځان ته چې نه پیدا کولای مونږ ته بسنګ نبی خو هغه د چې بسو غواړي د سره غټه خزانه وي یا یو باغ وي چې هغه باغ د ټول ضرورت پوره کوي هغه نه خوراک کوي چکا کوي تجارت ته به ضرورت نه یو شپه ورځ به متکی خبرې کوي دا اسی یو اعتراض یو باندې و د نه ایمان لپاره او یلقا الیک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین نه په دې خبرو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات خپس جبرئیل امین ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله سلام وي کواړي چې ته د بوتها دامځکه یا د ارټو تا تسر زر او واړي چې تا ته موږ باغونه درکو یو فقط اورته یا رب زه اللهم اني مسکین او احيني مسکین خدای پاک ما تزوند مسکینانو راکې ما ته مرګ مسکینانو راکې ما ته حشر له مسکینانو سره راکې او زه په دې خوشاله یم چې یو ورځ وګي او یو ورځ موړ چې وګي تا ته به التجا کوم زارې وکړو او چې موړ شکر به باسم داسې ولکن اشبع یوم واجوع یوم یو ورځ وګي یو ورځ نو الله جل جلاله په دې قادر ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خزانه ورکړي نو دې کې اشاره دې ته چې ګورې د دنیا ترقی دا سبب د کامیابی نه ده دنیا ترقی یو چا ترقی وکړه دا به کامیابی چې شاید الله ته منظور دي چې الله ته منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخره ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی اسلام وزیر د خلاص وزیر رست خلیفہ هغه یو وخت کې جبرئیل امین راغی ډېر وی خندل او ولې خندل ما ډېر الله جل جلاله د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کمیز باندې فخر ابو بکر صدیق صاحب کمیز داسې و چې هغه کې تڼۍ نه وي دا د خرما ډکې راخیستې او بلکې نه وستلې دا د تڼۍ په ځای استعمال
نو الله جل جلاله دې ته ډېر زیات په دې باندې ډېر زیات خوشاله او بکر صدیق سے چې دا خبره له خوشالۍ نه ډېر وزړه چې الله جل جلاله دا جامه د ما خو خپل دماغ په طریقه اولاد سره بزر کړه ته مقصد دا چې مونږ تاسو پیسو ډېر ورو یا په دې شیانو کې ډېر زیات ورننه وتلی چې آخرت بالکل یاد نه وتلی پیسې ته دون هغوی چې د هر شي هر قسمه دوکې ته تیار و چې پیسه زیاته شي هر قسمه دوکې نو الله جل جلاله دا د مشرکانو عقیده ده چې سکون په پیسه کې ګڼي په ترقۍ کې ګڼي چې چا ډېر موټر وي د چا ډېر باغونه یې مځکې وي او تاسو سوچ وکړئ تجربه وکړئ چام چې ډېره کړې ده هغه تللی د غریب دنیا چې کله ترقي ته رسېدلی زوی په کار سوی ده هر شی ترقي یې کړې ده دا غریب بیا له غوړو نه هم پرهېز شي له مالګې نه هم پرهېز شي صرف سفر ته ناست او یا دا ده چې په آخر یې سپارو یې د جمع کې ختم او یلقا الیه کنز یا وغورځولی شي د لره کنز خزانه یعنې ورکړی شي د لره خزانه او تكون له جنة يشد لريوبا يأكل منها سفرا كبير دينا او قال الظالمون دا زجر كافرنا وای ظالمان ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا رجلا مگر دې سړي مسحورا سحر پېښوي دا یا مسحور لسحر الطعام یعنی خپل محتاج د ډوډۍ ته تاسو یې تابعداري کوي تاسو د څه یو شی سړی تابعداري وکړي چې هغه تاسو سره کومک کوي پیسې درکوي نن سبا د چا ډله ډېرې چې هغه پیسې ډېرې لري د هغه کسانو لري ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مسحورا مگر د یو سړي مجنون انظر کیف ضربوا لك الامثال دا دویم زجر ده انظر وګوره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف ضربوا څنګه بیانوي لکه تعالی امثال مثالونه فضلوا فضوی گمراس فلا استطيعون دوی طاقت نلوی سبیلا دلاری الى الجنة جنت تا یا خلاصتا او یا سبیلا دی دلیل لپاره کملا نستا سی دوی مقابله ہوگی نو خلاصا دی شپگو اعتراضونو دادا چې زمون او د نبی علیہ السلام په منځ کې هیڅ فرق نشته هغه خوراک کوي مونږ خوراک کوو هغه په بازار کې ګرځي مونږ په بازار کې ګرځو نو لہذا دا مونږ نه نو دا الله جل جلاله زجر ورکړ زجر معنا نبی علیہ السلام ته دوی کاهن ویلي دوی ورته ساحر ویلي دوی ورته کاذب ویلي او امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیسه تعلیم دا تعلیم د یو سړی یو حق خبره کوي چاته هغه بدته غلو کباز یو قسم بل قسم وای نو باغې باندې خفه نشي یا یو سړی چاته حق خبره کوي او غلا خبره کوي بس دی نه کوي د ریاکار وای دا علامه کچه صفت کو نو دا عمل جاری ساتي او کچه غیبت وکړي بیا دا هغه عمل باندې دا ریاکار علامه اوس موږ ته څوک پدې هغه باندې ترجمه باندې اعتراض کوي چې دا مولا روزګار د پدې روزي ته وګوره ځان ستړی کړي څوک ورته کینی یا څوک نه ورته کینی اسی خپل شخه کړي نو موږ په دې خبرو له هغه سوال لاندې نه راځو نه دي پر کوي څوک هم کینني موږ به دا جاری ساتو او کوم ته یو لکه سر ناسې موږ به جاری ساتو ان شاء الله دې دا خیر کثیره ده قران کریم زونه بدلوي کڅو دلته د ناس خلک کلی کې نه بهر لکلی